أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. مخی آیت مبارکه کی نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا د قتال لپاره د ترغیب ورکولو حکم وکړلی شو، او د منافقانو قباحت هم بیان شو چې دوی د قتال نه پخپله هم شاته کیږي او نور خلق هم د منع کولو کوشش کوي. نو دی آیت مبارکه کې فرمای چې څوک نیک شپارس وکي نو په دې کې هم د ده لپاره برخه ده د ثواب. لکه څنګه چې یو کس جهاد طرف ته نیکی طرف ته ترغیب ورکړلو نو په دې سره به دغه کس چې دغه نیکی وکي نو هغه کس ته به پخپله هم پوره ثواب میلاو شي، او دا چا چې ترغیب او دعوت ورکړی دی د نیکی نو هغه ته به هم پورا ثواب میلاو شي، او د ثواب د وجې نه به د دغه نیکی کوونکي په ثواب کې څه کمی نه راځي. او که یو سړی څوک د نیکی د کار نه منع کي، بد شپارس وکي، نو د پخپله هم د دې ګناه میلاو شوله، او کم کس چې دغه ګناه وکړه نو هغه ته هم د هغې ګناه سزا به میلاویږي. دا د ماقبل سره ربط دی. نور دا آیت چې دی دا ډیر عام مفهوم لري، یعنی په نیکی په کار کې د چا رهنمایي کول، د چا سره مرسته کول، چاله د نیکی دعوت او ترغیب ورکول. لکه د یو کس په خپله باندې وس نه کیږي او دی بل چاته د یو کس شپارس وکي چې پلانی کس مجبور دی، ضرورتمند دی، او ته د هغه دپاره چنده راکه، د هغه سره تعاون وکه، نو څونه ثواب چې د دغه صدقې کوونکي کیږي د هغې برابر ثواب د دغه شفارس کوونکي هم کیږي، او د دې ثواب د وجې نه به د صدقه کوونکي په ثواب کې څه کمی نه راځي. یا یو کس چاته د نیکۍ ترغیب ورکړلو او هغه نیک شولو، دعوت تبلیغ ترغیب ورکو، د جهاد ترغیب ورکو، او د څومره نیکۍ کوي نو په دغه نیکو باندې د هغه په خپله هم ثواب کیږي، پوره ثواب، او چا چې ترغیب ورکړی دی هغه ته هم د هغې د ثواب برابر ثواب میلاویږي. یا یو ځای کې څه پوسټ دی، نوکري ده، یو منصب دی، او یو کس د هغې په باره کې لاس رسېدو تعلقات یو، او ده ته پته وه چې دا کس د دې مستحق دی،
او د پای کې داغه د پاره شپارس وکړلو دغه کس په هغه منصب باندې ولګید نو داغه چون کې یو دغه منصب قابل کس دی او د ته پته ده دی چې په هغه منصب باندې کم خدمت کوي